د جمعې د ورځې داسې وظیفه درته ویمه چې تاسو به حیرانه کي. ستاسو څومره امیدونه دي، ستاسو څومره کارونه دي، دا ټول به الله پاک تاسو له پوره کي او تاسو به حیرانه پاتې شئ. یاد ساتئ چې خوا دې خوا ګرځئ، صرف دا وظیفه وکئ، انشاءالله العزیز ستاسو څومره حاجات وي، څومره مشکلات وي، دا ټول به الله پاک قبلوي. د جمعې په ورځ محترمه د مازدیګر نه واله تر د ماښام پورې په دغه ټایم کې څوک دعا کوي دا قبلیږي. خو سره چې محترمه دا وظیفه وشي او بیا د هغې نه بعد دعا وشي، انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو ټولې دعاګانې دا قبوله کړي. الله پاک به ستاسو ټول حاجات دا پوره کړي او الله پاک به ستاسو ټول مسایل دا به ختم کړي. د جمعې ورځ محترمو دا ډېره زیاته د برکت واله ورځ ده، ډېره زبردسته ورځ ده. نو کوشش وکړو چې دا وظیفه په خپله مو کې ملګرو سره هم شیر کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې. درود شریف په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې، د هغه په آل باندې، په صحابه کرام باندې، په ټولو تابعدارو باندې. محترمو نن چې کومه زمونږ وظیفه ده دا ډېره زیاته زبردست او ډېره اعلی وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو چې زمونږ دا کومه وظیفه ده دا د جمعې د ورځې حوالې سره ده. څنګه تاسو ته معلومه ده چې د جمعې ورځ دا ټولو ورځو سرداره ده او په دغه سرداره ورځ باندې دا بهترینه وظیفه وکړئ چې انشاءالله العزیز الله پاک نه کلک امید ساتم چې الله پاک به تاسو مایوسه کوي نه، الله پاک به تاسو نامراده کوي نه، الله پاک به زموږ ستاسو لازمن دا محترم اوري او الله پاک به لازمن زموږ ستاسو کارونه دا کوي. نو کوشش محترم پکار دی چې دا وظیفه ډېره زیاته په اخلاص باندې وکړو او ډېره زیاته د زړه نه وکړو. انشاءالله العزیز الله پاک به زمونږ او ستاسو ټول حاجات، ټول مشکلات هر څه محترمو دا پوره کړي. یاد ساتئ محترمو د جمعې په ورځ کو څوک دا وظیفه د رشتې لپاره وظیفه کوي او د چا رشته نه کېږي، کو زمونږ ورونه وي، کو زمونږ خویندې وي، نو د هغې دپاره ډېره زیاته پاورفل وظیفه ده. نو که دا وظیفه محترمو کې د رشتې لپاره انشاءالله العزیز الله پاک بوله بهترین ځای کې محترمو دا رشته ورکړي. دغه رنګې زمونږ خویندې یا زمونږ ورونه دا وظیفه شروع کړي د کاروبار دپاره، الله پاک بوله بهترین اعلی کاروبار محترمو دا ورکړي. داسې کاروبار بوله ورکړي چې پوره دنیا دا به ورته حیران شي. ځکه د وظیفو سردار وظیفه یې وکړه او د جمعې په ورځ د جمعې دا ورځ د ټولو ورځو محترمو دا سرداره ده. نو ډېر زیاته فایده به کېده او ډېره زیاته بهترینه وظیفه ده محترمه. دغه رنګې چا د کو هر څونه مشکل وي، د چا یو څه مشکل وي، د چا بل څه وي، د چا په سر باندې محترمو دا درد وي، دغه رنګه چا بل ځای باندې درد وي په بدن کې، دعا وکئ او د هغې نه بعد دا وظیفه وکئ. انشاءالله العزیز محترمو روي وظیفې په برکت باندې الله پاک ستاسو ټول کارونه دا محترمو سرته ورسوي. دغه رنګه محترمو که د چا کاروبار ډېر ټپ رواني، د هغې دپاره د جمعې په ورځ باندې دا وظیفه یو ځل وکئ، انشاءالله العزیز تاسو به تماشه کوئ. که په چا باندې محترمو قرض وي، د غرونو برابر قرض وي، دومره قرض وي دومره چې دا قرض محترمو دا ختمیږي نه. انشاءالله الله پاک په ځانو باندې یقین ساتئ، دا وظیفه وکړئ د زړه نه، الله پاک به ستاسو ټولې قرضې دا محترمو ختمه کړي. د وظیفې طریقه کاره محترمو داسې وي چې کله موږ دا وظیفه کوو نو د هغې نه مخکې به ځان پابند کو چې 15 وخته محترمه موږ جمع سره لمونځ کوو. دې سره سره د قرآن مجید تلاوت او دې سره سره د استغفار کثرت او دې سره سره د ګناه نه بچ کېدل او بیا محترمو دا وظیفه شروع کو. انشاءالله العزیز الله پاک به زموږ هر قسمه دعا دا به قبلوي، هر قسم مشکل دا به الله پاک اسانوي، دغه رنګې هر قسم حاجت دا به الله پاک محترمو دا قبلوي او دا به پوره کوي. یاد ساتئ چې کله موږ وظیفه کوو نو بلکل پرسکونه ماحول کې وظیفه وکړو، چې لکه څوک نه وي د وړو چغې نه وي، داسې نه ته واړه قلاره وظیفه هم کې
اسینا ته خبرم کې وظیفم کې اسینا توجه ټي وي تر دا وظیفم کې کې دا شی الټه وګ تاسو ګننګار شي مکمل 100 سره ځان لبکې نه او دا وظیفه کوي ان شاء الله عزیز بیا تاسو تماشا کوئ د جمعې په ورځ د مازیګر د مانځنه بعد درې پیرې درود ابراهیمی وی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد تر اخره پورې بیا ورپسې سل پیرې یا الله یا رحمان یا رحیم یو پیرا یا الله یا رحمان یا رحیم دو پیرې دغه رنګ په طریقه په قلار باندې یا الله یا رحمان یا رحیم ان شاء الله محترم د یو څو ورځې په وظیفې سره الله پاک ستاسو ټول حالات دا محترم بهتر کړي اره سره الله الصمد د ماهم د مانځنه بعد به 100 پیری وایو هر ماهم د مانځنه بعد 100 پیری الله الصمد نو کو سونه پیسې د وکړي او څومره د مال او دولت پکار ده کوستا گاډه پکار ده کوستا کور پکار ده او دا غرنګ ستاسو عيش او آرام جن پکار ده الله الصمد ور شروع کا ان شاء الله عزیز الله پاک وسه ټول مشکلات حاجات دا پوره کی او دا غرنګ په اخر کې بیا محترم درود ابراهیمی او دا غي نه بعد بلا سنا خپل پروردگار ته خپل مالک ته خالق توجد کی اے پروردگار زما په تقدیر کی یا دغه رنګ زما په وز کې دا خبره وا ما وظیفه وکړه باقي قبل ول ستا کار دی دا سیز را کول لستا کار دی ان شاء الله العزیز الله پاک په ځانو باندې مکمل یقین ساتو ان شاء الله به تاسو تماشا کوئ چې الله پاک څنګه زموږ حالات محترم لا بهتر کوي الله پاک دې زموږ استاد ټول مسائل مصائب د ختم کی خپل مزیدار ژوند الله پاک موږ تاسو راکړي الله پاک ماشاءالله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته